کتونکو علب خان شرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. موجود یم د پیر محمد رفیق صاحب په دیره کې. دا د خیالي پل سره ده. د دې نه شاته چې څومره کورونه دي هغه اوبو په مکمله توګه ډوب کړي دي. د پیر صاحب دا استوګنه چې کومه ده دې کې 3 فوټه پورې اوبه خټه ولاړه وه او ډېر کافي خط کې چې کوم دی دلته نقصان شوی دی. تاسو ته پته چې په دغه برنډه کې موږ د پارس رفیق سره یو انټرویو کړې وه. هغه خورکې چې هغه په ټول پاکستان کې په آرټس کې چې کوم دی ایوارډ اخیستی دی. د پیر صاحب چې کوم دی 7 لوریانې دي او په ټولو باندې مختلفې ډیپلوماګانې کوي. یوه پکې جرنالسټه هم ده. نن چونکې نشته دي، هغوی بې کوره دي. د هغوی کور دننه هم چې کوم دی هغه بلکل ډوب دی. سامانونه هر یو څه چې کوم دی د لکو روپو زیان شوی دی. نو مونږ د پیر صاحب سلام به مو وکړو، خو هغوی شته دی نه او مونږ د هغوی سره هم انټرویو وکړو. نو هغوی بې کوره دي. بابا څه دې نوم دی او څومره پورې اوبه وې؟ اوبه چې رالې نو څه حالات وو؟ نیاز محمد کاکا مې نوم دی او اوبه خو تقریبا داسې 6 فوټه 15 فوټه 6 فوټه اوبه وې. بیا اوبه چې رالې موږ څه سامانونه بره کړو او څه چې نو ډېر قیمتي سامانونه یې نه یو مړله چې کم پاتې شو او اوبه خو ډېرې زیاتې. موږ بیا بره چت کې اوسېدو، واړم په وخت وکړو. خو د ماشومانو پرتونه مرتونه او دا هغه چې دی ډېر سامان لوښي موښي ډېر بل المارۍ لاله ډېرې خرابې کړې. هغې چې کوم قیمتي سامانونه خراب تراب شو دي. 3 فوټه خاوره وه، لخه وه دلته ځي. نو هغې کې موږ خپل موریدان چې کوم دي ملګري هغه راوغوښتل 80 کسه او هغوی هم راسره شو. بیا هم ټیکټر راوسته او ټیکټر باندې هم دا خټې موږ به د کمرونه روغکې هغه غاخور مولجي جوړه کړې وه، په هغې باندې لاسو. نو 3-4 کسانو به نیولې وه، بیرغکله خټې هم د کمرونه هم روغکلې، د برنډو نه مو غورځولې او ټیکټر هم لګیا کړو. ټیکټر چې دی نو هغه بیا بارکول سم سیند ته غورځولې او څه جي دا ستاسو مخامخ دغه پرتې دي دغه دي. هغه ټیم کې ماشومان هم د شپې بیا ویستل؟ نه، مازدیګر هم جوخ کړو او مازدیګر هم وخت کړو جي په وخت باندې. خو چې څنګه ماشومان بیا نه دي راغلي هغوی؟ نه، هغوی لاندې راغلي جي. او جي صحیح ده. ښه مشته څه به وایې په دې موقع باندې څومره نقصان به شي؟ نقصان خو به د دې خو احاطه اوس وخت کې اړو کوی نه شو که نه، ځکه چې لا موږ ته په خپله هم دا اندازه نه کېږي. خو یو کار دا وشو چې د سیلاب نه مخکې ایسي صاحب په خپله راغلو د پوره ټیم سره او هغې موږ ته اطلاع راکړه چې یاره دغه صوبه را روانې، تاسو ځای خالي کړئ. د هغوی د وینا مطابق موږ ماشومان بار کړه. دلته خپل 20 ملګري پاتې شو. اوبه بیا داسې د 4 نه پس بس رالې او داسې رالې چې بس د دې طرف هم مخامخ رالې. دا تاسو خو خیال کړي دي سیند دلته دا ټکر دی، دا سیند یې راتاو کړی دی چې کله اوبه ډېرې شوې هغه په دې ټکر د پاسه رالې. تاسو خو دا بار وزټ وکړو، په دې ټکر باندې هم تقریبا 2-2.5 فوټه اوبه د پاسه بهېدلې دي. نو دغه اوبه بالکل مخامخ زمونږ په دې چې نه راتلې. دلته به بس هغه غولی بېلېده، څه به داسې تلې څه به داسې تلې. نو الله پاک خو دغه خیر کړي چې دا زمونږ ښکاره دا آبادي خو بچ ده. خو دلته زمونږ چې کومه د مدرسې د آبادي وه غلا وه نو هغه مکمل توګه باندې وړې ده، اړو سې پریښې پکې نه دي. دغسې شاته زمونږ یو قلا وه هغه هم وړې ده. او اوس هم دا حال دی چې لکه دلته مونږ دا اودس چارهدام وکړو نو د اوبه مونږ بیا په باټو وباسو، ځکه چې بار خټې دومره دي چې هغه اوچتې دي او زمونږ دا ځای لاندې پاتې دي. نو که مونږ دلته کې مثال اوبه توی کړو نو بهر هم ورته کنده کړې ده، بس هغه کنده چې ډکه شي نو د هغې نه په باټو باندې اوبه وباسو نو هغه اوبه کښېني. خوراک انتظامیه دا خوراک خو دا ده چې بس ښه ده لکه آباد وطن دی، ملګرو چې کوم بهر وو بس خو د سارې چا راوړې ده روټۍ، د غرمې بل ملګري راوړې ده، د ماښام بل ملګري راوړې ده. په دغه څیزونو مونږ نه یو اریان شوي. هغه استوګنه د استانه دلته راځي. تاسو پیر صاحب ستاسو څه دی؟ پیر صاحب زمونږ پیر صاحب دی جي. تاسو پیر صاحب دی؟ د بل مشره دا هم جي دا مونږ ټول ملګري یو جي. او جي صحیح. کتونکو د خیالي پل سره خوا کې چې کوم دی نو د پیر صاحب دغه استوګنه ده، دغه استانه ده، په لکو روپۍ زیان شوی دی. نن هغه بچې هغه په کم حال کې وي یا به څومره خفه وي، هغه ایوارډ یافته پارس رفیق چې کومه ده د هغې په وجه باندې زه نن دلته کې راغلی یم. د هغې هغه رابطې نه مې ورسره کړې ده، نه یې راسره کړې ده، د هغې هغه خدماتو په دغه کې. بیا
د پیر صاحب مثال زه هر ځای کې ورکوم چې د پیر صاحب زامن نشته، اووه لوریانې دي، هغه ورته زامنو نه کم ګوري نه او خلکو له یو میسج ورکوي. هره لوری چې کومه ده په خپل ځای خپله ډیپلوما کوي. راتلونکي وخت کې به الحمدلله د دې ملک او د دې صوبې چې کوم دی هم دوی خدمت کوي. خو د ستاسو تعاون ضرورت پی. دغه استوګنې سره مدرسه چې کومه ده هغه اوبو د ځان سره وړلې ده. دا ځای محفوظ و، دلته پشتۍ جوړې شوې او د هغې د پاسه چې کوم دي اوبه دومره زیاته وه چې د هغې د پاسه راوختې دي، نو دوی ته خو دوی ځان محفوظه کړو په وخت باندې. نو دغه استوګنې ته راغلو او دغه پروګرام هم د سر شریکو مخکې د سر شیر کې منم.